خصوصا د ماشومان بچو له تعلیم ورکول ذکر ماشومان بچی پرې وخت کې د حسین بالکل ساده دی دا یو ساده کاغذ دی د ماشوم تجربه ټیم کې سور واچول کپرې ټیم کې ته قران او حدیث درې قران د علوم نه تمنور کې دا ماشوم درې او ساده ذهن دی در نظریه او کړه د قران او د حدیث مطابق جوړ شو ورسته تر وفات پورې د نظریه سو ګډوډ کولای نشي پرې وجه علماء دا ترجیح دی لور کړی را چې څومره ماشومانی د ماشومانو تعلیم له زیاده ترجیح ور کړی را یو محدث ته هغه محدث په صرف ماشومانو ته درس او تدریس کو سبق پوي نور محدثین رالل داغه خواله منګ باور شو چې ردنه تاسو کو داول ته لوی ته سبق نه وي د ناس ته ماشومان ور سره دي احادیث مبارک ورته بیانې دا محدثین ورالل خوا کې ور سره کې ناستل د درس په دوران کې ترجیح لوی لنه ور کوي هغه ماشومان ته حدیث یادای کله چې درس ختم شو نور محدثین دي تاسو کو وی مونږ هم راغلو درس کې تامل دومره ترجیح را نکړه تاره ماشومان طرف ته توجه دیو ته د حدیث مبارک ور از د کول پریو دی یادول اخر د دې وجه سره هغه ما یو خوب لیدلو ما راغه خوب نه اندازه ولګولا چې د ماشومان لا پرې ماشومتوب کی ترجیح ورکول پکار دی دیو ته قران او حدیث د کول پکار دی ذکر ماشومان بالکل خالی او ذهن دی ردیو ذهنونه بالکل خالی دي چې د دې ټیم نه د الله د توحید د عقیدین ردیو ذهنونه ډک شي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د عشق او د محبت د عقیدین د ریو زړونه پرې ټیم باندې ډک شي ما خوب د سیولې جزیره او نهر په غاړه ولاړم زما سره یو بوکرا او په هغه بوکه کې زره نهر نو بر عالم دا ماشومان په اولین کې ولاړ دي په قطار باندې ولاړ دي او دریو سره لوخري دا یو ماشوم راځي را لوخي راسي نسی او زره نهر نو بر عالم دیو توراړو ما دیو لسه په نمبر وار دا لوخي ډکوم او روان دي دا غینه پس شکل زره شوما ما ته اندازه ولګیرا چې دغه وبا دا اصل کې حقیقت کې علم دی ما چې دا خوب ولیدو زری ماشومان له بور کوم هغه لوخي زړه کوما نداري ماشومان له علوم ورکول دي او د دین را تر اندازو ملګرا چې ماشومان له علوم ورکول ذکر دیو ذهنونه بالکل خالی دي دا ډیر زیات اهمیت لري پرې وجبان دي ما لو ته سبق پرې خو دي ما ماشومان راغون کړي دیو ته حدیث مبارک چیرینو دایز د کوما نو راستا سو بچي الله پرې بچو کې ایس پتن لګي چې مستقبل لول علماء سوق مقرر کړی دي ان شاء الله پرې کې به محدثینی پرې کې به مفسرینی پرې کې به اولیاء پرې کې به الله تعالی د دیو د پاره لول درجات چرته کې لیکلي والدینو له پکارداري چې هغه درجه د دیو د خپو د لاندې نه نکی دا راوړی دی علماء ته کې نه وای د مدرسو کې نه وای الله د دیو د پاره سلی کلی دي چې هغه میدان طرف ته ریوزي امام بخاری رحمت الله علیه نوم بتا سوریدلې چې دا کتاب په دنیا کې په قران ورپسې دویمه لوی درجه لري هغه امام بخاری رحمت الله علیه د لسو کالو ماشوم دی نن د لسو کالو ماشوم څومره وړوکی ماشومي او د چا یقین ته نه پریوزي چې دا د لسو کالو ماشوم به سبا هغه درجه ته ورسي چې د دنیا په مخ باندې به هغه کتاب چې هغه قران پسې دویمه درجه لیکي هغه کتاب د نوم طرف ته منسوب کیږي هغه لوی کارنامه به الله د په لاس سبحانه صادري امام بخاری رحمت الله علیه صرف فقط د لسو کالو دی او دا حدیث مبارکه از د کول شروع کړل زکماوی دی ماشومان کې به الله محدثین هم جوړ کړي دیو مستقبل کې ور دیون الله مفسرین هم جوړي راول قران او حدیث ته کینوي امام بخاری رحمت الله علیه حدیثونه از د کول شروع کړل یو محدث سره خپل استاد سره امام بخاری ناس ته استاد ورته حدیث مبارکه وای او امام بخاری رحمت الله علیه نور طلباری دیو اوري هغه حدیث مبارکه اوري استاد حدیث سند وای یو د حدیث متن دی یو د حدیث سند دی چان اوریدلې پرې طریقې سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې کوم سند ورسي هغه سند دی بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم ارشاد فرمایلی ناغه د حدیث متن دی بیا دغه استاد سند بیانې دی امام بخاری رحمت الله علیه مخ کې او سند پرې طریقې سره بیانې چې دا حدیث سفیان د ابو زبیر نه اوریدلې ابو زبیر د ابراهیم نه اوریدلې کله چې را درې نمونه
پس سند کی د امام بخاری رحمت الله علیه استاد واغستل چې او سفیان د ابو زبیر نه دا روایت اوریدلې او ابو زبیر دار ابراهیم نه اوریدلې هغه د لسو کالو ماشوم الله دې تیز ذهن ورکړ امام بخاری رحمت الله علیه امام بخاری رحمت الله علیه هغه استاد ته چې استاد جی زه یو خبره کوم ناراضه کېږي بنا دا تاسو دې کوم سند بیان کا چې دا روایت سفیان د ابو زبیر نه اوریدلې ابو زبیر د ابراهیم نه اوریدلې خبکېږي ما دا سفیان او ابو زبیر دریو په منځ کې ډېره زیاته اوږده زمانه ده دې سفیان د ابو زبیر نه اوریدل ثابت نه دي دیو د یو بل خبرې نه دي اوریدلې ځکه د دواړو په منځ کې ډېره اوږده زمانه ده استاد که تاسو د نوم باندې بیا غور وکئ زما پرې نوم کې چې رینو دا اشکال دی هغه استاد ورته وایي زما سره لیکلې نسخه ده ما د خپل استاد او نسخه لیکلې زما مخکې موجود ده چې سفیان دا روایت د ابو زبیر نه اوریدلې ابو زبیر د ابراهیم نه اوریدلې ته څنګه وایې چې ابو زبیر او د ابراهیم په منځ کې ډېره زیاته اوږده زمانه ده دیو یو بل نه دي لیدلي کله چې استاد لاړ وی دا نسخه ما د بلې نسخې نه لیکلې ده او د استاد خولې چې ما کومه نسخه لیکلې ده هغه زما سره کور کې راورې زه اصل نسخه ګورم امام بخاری رحمت الله علیه ورته وایي شاهد د ابو زبیر په ځای باندې زبیر عادي نومې چېرته ورته غلط شوی ځکه چې د دغه ابراهیم شاګرد زبیر عادي دی کېدای شي د زبیر عادي په ځای باندې تا ابو زبیر لیکلی استاد کور ته ورغی او هغه نسخه چې د استاد د خولې نه برای راست لیکلې وه کله چې راوړه کولاوې کړه هلته کې دا لیکلی و چې دا روایت سفیان د زبیر عادي نه اورېدلی او زبیر عادي د ابراهیم نه اورېدلی هغه استاد امام بخاری رحمت الله علیه په ملا باندې وټکو بچیا نن چې کوم دی نو تا ما ته نوم تصحیح وکړه ما هغه نسخه کې صحیح لیکل او دلته زمانه غلطي شوې وه چې ما د ابراهیم عادي په ځای باندې هغه زبیر عادي په ځای باندې هغه ابو زبیر لیکلو ما د لسو کالو ماشوم د امام بخاری رحمت الله علیه او داسې سند په سند سره روایت ورته مکمل یاد دي لسو کالو ماشوم څومره ماشومي نه الله پرې ماشومانو کې د مستقبل لولو یاستی یخودي نه د خپل بچي راوړئ د قرآن او حدیث ته کېنوئ شاید ستاسو د دې بچو نه الله په دنیا کې پرې معاشره کې چې کوم دی نو د دین کار واخلي او دا ماشومان بچي چې الله مونږ له راکړي دا ګورې یوازې دا نه ماشوم بچی تاله درکه تا پرې بچي باندې خوشحالي وکړه وس لګیا د دې ماشوم له لیدو ته ستا انتظار دی سبا ورځې به دا ماشوم بچی لوشي بیا به ځي ماله به مزدوري کوي د دې ماشوم بچي په مونږ باندې ګورې بلا حقونه دي د دې ماشوم بچي تربیت پر قرآن او د حدیث موافق کې کم چې الله او د الله رسول هغه ستانه غواړي او په هغه طریقې سره دا ماشوم بچی ستا په لاسو کې امانت دی دله ور قرآن او د حدیث علوم هم ورکې دله چې کوم دی نو اخلاق په هم ښې د ته به د معاشري اصول هم ښې د دې ماشوم بچي تربیت په صحیح طریقې سره کې نن سبا موږ د خپلو ماشومانو نه هغه ډېر زیات ګورې غافله یو د قیامت په ورځ باندې به د دې ماشومانو بچو لاسونه او زمون به ګورې ګریوانونه منګه ذهن کې را تصور کړی دی چې د دې ماشوم حقدار دی چې دله خالی لباس والا د دې ماشوم صرف حقدار دی دله پیسار والا د دې ماشوم صرف حقدار دی کله بیمار شي صرف ډاکټر له بوزا د دې ماشوم بچي نور حقونه هم په باندې ګورې لازم دي نو صحیح طریقې کې د قرآن او د حدیث علوم ورکول ذکر دیو ذهنونه خالی دي د دې مثال دیو خالص مکه دی پر ازمکه کې تاسو تخم وکړه هم سبا ورځې به هغه تخم راخېږئ نن کړي د قرآن سره عادت کو نن دې د حدیث سره عادت کو نن دې د علماو طلباو سره عادت کو نه دا ماشوم بچی به چې کوم دی سبا په هغې لار باندې چې دی نو دا تګ کوي په دې وجه علماو لیکلي د دې ماشوم په هر طرف باندې تربیت کوه دینی تعلیم ورله هم ورکه اخلاقی تعلیم ورله هم ورکه ستاله الله تعالی وس درکړی تا د خپل مال نه زکات ویسته زکات د دې ماشوم په لاس باندې ادا کا چې د دې ماشوم په دې کوم تجربه وشي په دې کوم دا ماشوم ټریننګ شي او د پته ولګي سبا ورځې دا ماشوم په خپل باندې مالدار دی چې د ترا خبره یادوي چې زکات ورکول د خپل مال نه دا د مسلمان فریضه ده ځکه زما مشرانو به زکات ورکو ما په خپل لاسو باندې غریب ته حواله کړو د دې ماشوم په لاسو باندې صدقات ورکوه چې دې ماشوم کې چې کوم دی د صدقو ورکولو د انفاق فی سبیل الله چې دی نو دا یوه جذبه پیدا شي د پته ولګي چې دا د مسلمان شیوه ده او کار دی الله چې چاله توان او طاقت ورکړی
نه دی بر خپل مال نه صدقات ورکوي او دا زمونږ د مشرانو طریقه وه ځکه زما په لاس وان په وړوکوالي کې مشرانو صدقات ورکړي دي همدغه شانتې دی ماشوم له نور ټریننګونه ورکوه دا ماشوم تربیت په صحیح طریقې سره کوه دې ماشوم له تعلیم ورکه بچیه نن خو زه په تا باندې تعلیم حاصلو سبا ورځې به ته ځې مختلفو ځایونو کې به ته په نوکرۍ باندې مختلفو ملکونو کې به ته نوکري کې بچه خیانت په چرته هم نه کې د خیانت مطابق روایت ورته ووایه د قرآن آیتونه ورته ووایه او بیا دې ماشوم له داسې ټریننګ ورکه چې کله تا دله تعلیم ورکه او ته پوه شوې چې دې ماشوم بچي ته خو ما یو ماسخوتن بل ماسخوتن په خیانت باندې باس وکړو د هغې مذمت مې ورته بیان که وز لاړ شه د دنیا طریقه کاري مثال به طور یو دکان ته ورشه د یو 50 روپو ټافیانې راوړه او کور کې ورته یو لوښي کې کېروه ورسره بل لوښی کېروه بچیه ته بهر دکان ته مه ځه راځه ما د دکاندار نه ټافیانې راوړي دي ځان لره دې نه اخله او خوا کې مې ورسره لوښی ایښودی دی په دې کې روپۍ ور اچوه دې ماشوم بچي له خپله روپۍ ورکوه وایي دا ویسه دا هغه لوښي ته ور اچوه ټافیانې ځان رااله او دا ټافیانې هم شماره وه روپۍ هم شماره وه کله چې دې ماشوم بچي 100 پیرې داسې وکړل ولاړ شه دواړه شمار کړه چې ماشوم خو خیانت نه دی کړی که ماشوم په صحیح طریقې سره هغه روپۍ یو ځای ور اچولي ټافیانې د هغې مطابق راوچدې کړي یا نور داسې بلا طریقې دي په دې باندې پوه شه چې ماشوم بچي باندې زما هغه تعلیم اثر وکړو زما هغه واز او نصیحت پې اثر وکړو د دې نه اخوا په بل څه باندې اوس دله ټریننګ ورکوه بل څه تعلیم دله ورکوه او که ته پوه شوې چې ماشوم بچي خو ما کمې روپۍ ورکړې ټولې دې ته نه دي اچولي یا د یوې ټافي په ځای باندې دوه راغستې دي اوس ته پوه شه چې د ماشوم تربیت په صحیح طریقې باندې نه دی شوی اوس بیا نور مزید په خیانت زم ورته بیانوه چې خیانت چرته مه کوه خائن سړی دا د الله هم بدې شي دا د مصطفی هم بدې شي دا په معاشره کې هم د خلکو بدې شي د هغې نه پس بیا تعلیم ورکه هم بیا ورسره دغه طریقې اختیار کا دغه شانتې بیا بله نقطه راواله یاره بچیه غلا به چرته نه کې سبا ورځې به ته به هر معاشرې ته وځې غلا بالکل مه کوه ځکه غل سړی د الله هم بدې شي او دومره بدې شي چې سره د دې الله په خپل انسانانو مخلوقاتو باندې څومره مین دی د هغې باوجود الله فرمایي چې کم یو سړی غلا وکړي کم یو ښځه غلا وکړي د هغه لاسونه کټ کوي تر دې پورې الله تعالی چې کوم دی نو غل بدې شي او دا د غلا زم دې ماشوم ته بیان کو او دا ورته وایه بچیا کله چې بهر یو شی پروت وي لاره کې پروت او ته پوهېږې چې را د چا دی نه غورځېدلی دی دا کور ته راوړه مال یې راکوه زه به یې بهر په جومات کې تشهیر کوم یا چې مدرسې او سکول ته زیال د استاد یې ورکوه هغه به د ماشومانو نه تپوس کوي او بیا دا ماشوم سارا دروازې سره یو 10 روپۍ وغورځوه یو 50 روپۍ وغورځوه دا ماشوم غلی سی کوه چې دا ماشوم یې اوس استاذ ته رسوي یا مال را رسوي او کرے غلی په جب کې اچي دکان ته ور رسوي کرے ماشوم بچي دکان ته را پیسې وړي ته پوه شه زما د بچي تربیت نه دی شوی خیر دی غاږ ورته هم مه کوه دا ورته مه ما پیسې غورځولې وې د دې راز نه مه خبره وه خو بیا دې ماشوم ته وایه بچه غلا بد شی دی او بهر درته څه شی میلاو شي یا که ته سکول او مدرسې ته استاد یې رسوه که ته کور ته راځې دلته یې راوړه پردی څیزونه به چېرته نه استعمالې بیا هم دغه طریقه ورسره اختیار کا داسې یو نقطه راله د دې ماشوم تربیت کوه نه که ته خپل بچي راسې تربیت وکړې زه خپل بچي راسې تربیت وکړم بل داسې تربیت وکړي معاشره به څومره زبردست وي معاشره کې چې کوم دی نو څومره امن او امان به راشي معاشره کې به څومره اخوت او ورورولي راشي چرته به د چا سره دا خطره نه ما به څوک غل ولوټي چرته به د چا سره دا خطره نه زه ادارو ته ورځم زمانه به څوک رشوت والي چرته به د چا سره دا بالکل خطره نه زما سره به یو انسان زیاتی چې دی نو دا وکړي نو دا ماشومان بچي دا د الله نعمت دی د قرآن نه خبر کوي د حدیثو نه خبر کوي د هغې سره سره دې ماشوم بچي له تربیت ورکوه د اسلامي اصول او قوانینو مطابق د دې ماشوم بچي تربیت کوه او کله چې په دې طریقې سره تربیت وکړه بیا د امام غزالی رحمت الله علیه خبر واوره امام غزالی رحمت الله علیه لیکلي کله چې یو انسان په داسې صحیح معنو کې د خپل بچي تربیت وکړي او دا ماشوم بچی لوی شو دغه ماشوم بچی چې یو سا اخلي په یو سا باندې الله والدینو له یو نیکی ورکوي یو بدي چې نو دا ریجی نو تاسو وایي چې دا ماشوم بچی
د 100 کاله ژوندی دی یا 50 شپېته یا 80 کاله ژوندی دی دا ماشوم که 10 ورځې هم ژوندی د 1 منټ ساونه چا شمارلی دي نو دې ماشوم به چې خپلو والدینو له څومره اجرونه وګټل خو په دې وړوکوالي کې لږ تکلیف برداشت کول پکار دي نو ځکه ما وایي چې د قیامت په ورځ به ګورې د دې ماشومانو بچو لاسونه یي زمونږ او ستاسو ګریوانونه به یي موږ صرف د بچې حق دا تسلیم کړی دی چې په جامه باندې پټ دی دغه شان د خپو باندې چې کم دی په اظهار دي په سر باندې ټوپۍ ده ما په ټیم ډاکټر له رسولی دی ما ورله خوراک ورکړی دی دا خو د جسمانی تربیت دی د روحاني تربیت په څوک کوي نو په دې ټیم کې را ماشوم بچی ډېر زر څه زده کولی شي محترمو اوریدونکو زموږ د چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ د نشان سره هم دباو کړئ چې زموږ د نوي بیانونو اطلاع تاسو ته درکړي